زما استاد محترم و د هغه مور وفات کېدله وی راته وویل چې مور مې کله وفات کېدله د وفات په وخت کې زامن ترې غیر چاپېر و زامن یې ښه غټ غټ نوکران دي دوکانداران دي غټ غټ وی اواز به کوو چې قاضي صاحب راوله قاضي صاحب راوله نو وی زه وله خواله رالم ما ته وایي چې بچیه زما خوا کې کښېنه زما اخري حالت دی زما د خپو نه ساه ووتې ته زما خوا کې کښېنه وی کښېناستم وی د الله سره هلتهسې کلک ونیو وی راته ویل چې بچیه زه مرم زه د پاتې کېدو نه یم خو بچیه چې کله مړ شم ګوره زما قبر له به راځي ښه زما قبر له ما ګوره یوازې نه کړي کله ناکله مې قبر له راځه بیا دا لاس داسې کلک ونیو که نه او پرې سینې له پاسه ځان ته کېښودو ویل بچیه چې د قیامت ورځ شي که نه وی الله تعالی د درد نه به اعلان وشي چې دا عالم او قاری او حافظ راځئ جنت ته نو بچیه تاسو به جنت ته ځئ که نه تاسو عالمان یې تاسو ته به الله وایي چې جنت ته ځئ ګورئ دا بوډۍ مور په قیامت په میدان باندې پرېږدي ما به د ځان سره یو ځای بوځي دا بوډۍ مور به یې پرېږدي ښه بچې ګورې ستا د وجې نه ما ډېر پیغورونه برداشت کړي ډېر پیغورونه خلکو به راته ویل زوی به دې مولا شي خلکو به راته ویل زوی به دې چې کوم دی آفیس شي خلکو به راته ویل دا زوی دې پیسو والا جوړ که دا زوی دې دولت والا جوړ که بچې خلکو راته ډېرې ډېرې تیزې او توندې خبرې کړي دي بچیه ستا د لاسه ما ډېر پیغورونه برداشت کړي بچیه ځکه مې له عالم جوړ کړی دی ځکه مې نه عالم جوړ کړی چې د قیامت په میدان ته جنت ته روان شي که نه نو دا بوډۍ مور به ګوره نه هېرې ما به د ځان سره بوځي یو ځای به ځو جنت ته ښه بچیه دواړه به یو ځای روان یو وایي ما یې لاس راواغست ښکل مې کو او پر یې تندي باندې مې ورته خوله کېښوده چې مورې دا څه چې دي دا خو ستا دي مورې دا څه چې دي دا ستا دي والله بچې حافظ کا والله بچې عالم کا قسم دی چې مرې سکون به راته میلاوي